الرحمن الرحیم کتونکو شیباوان ما او په نوخار هاوس کې ما سره دلته کې د مسلم لیگ صوبایره نما عالم شریف سره دلته کې ناست د سره به مونږ چې کومه د تحریک انصاف د څلورمې ورځ نن درنه ده هغې حوالې سره دوی سره خبره کوو دوی په دې باندې ښه نظر دی چې دوی دې حوالې سره څه بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو ستاسو شکریه چې زموږ موقف اخلئ. زه به دا ووایم چې په کې پی کې کې دوه ځایونو کې صوابۍ سره موټر وی باندې او دلته اټک کې خیر آباد کې دوی دا روډ بند کړي دي او دا نن څلورمه ورځ شوه. نو تاسو د رهایي خبره وکړه چې رهایي په دې طریقه ممکن ده که نه ده. نو نه ده ممکن په دې طریقه باندې. زما په خیال د پی ټي آی چې کوم د خپل خلک دي نو دوی د عمران خان په رهایي کې انټرسټډ نه دي. که د دوی د عمران خان رهایي کې سنجیدګۍ سره د دوی خواهش وی نو د دې نورې لارې شته په سیاسي معاملاتو کې چې د ډایلاګ نه بغیر چې کوم دی نو مسایل نشي حل کېدی. روډ بندولو سره د دوی دا دلته ترډ ټرم دی د ګورمنټ دا 14 کال دی د دې صوبې خلک دوی ته ووټ ورکوي او د دوی حکومت پې جوړیږي. تاسو ما ته وایي احتجاج عمران خان په اډیاله جیل کې بند دی، د پنجاب کې راځي هغه جیل. نو احتجاج خو هلته پکار دی، پکار دا دی چې دوی اډیالې ته لاړ شي، پنډۍ کې چېرته روډ بند کړي، چېرته اسلام آباد کې بند کړي، بل ځای کې بند کړي. نو د کې پي کې خلکو ته د دې شیز د څه سزا ورکوي. افیکټ یې خو مونږ یو د دې ځي خلکه که څوک روزګار ته ځي که علاج ته ځي. که تاسو وکتل تېرو ورځو کې په امبولینسز کې اموات هم پکې وشو، د دې ذمهدار به څوک وي؟ د دې ریسپانسبلټي په چا باندې راځي؟ نو اما په خیال چې تکلیف هم د پښتنو له تکلیف دی. او زه عوامو ته هم دا وایم چې تاسو هم په کار دا دی چې د الیکشن وخت راشي نو په دې شیزونو باندې بیا لکه هېرېدل نه دي په کار. زموږ د خلکو حافظه چې ده دا ډېره کمزورې ده، موږ نه بیا هېر شي. نو دا شیزونه هېرول نه دي په کار. لکه ته راشه روډ بند که او لارې د خلکو بندې که، د اسپتالونو د مریضانو مسلې. دلته سبا بله ورځ کې روژه ده. زموږ صوبه سبزي او د خوراک چې څومره شیزونه دا موږ ډیپنډنټ یو، پنجاب نه راځي، سند نه راځي. هغه شیزونه مې فکر کاروباري خلکو ته هم نقصان دی او عام ولس ته هم چې کوم دی تکلیف دی. نو زما په خیال د عمران خان رهایي چې ده په دې طریقه باندې بالکل هم ممکن نه ده. په دې باندې دوی ته نظرثاني پکار ده. بل زه د چیف سیکرټري او آی جي چې کوم دی زموږ پولیس او پېښور های کورټ کې زما په خیال پیټیشنز هم کړي دي خلکو او نن به په هغې باندې هم څه ناڅه ډېر شي. هغوی ته موږ درخواست کوو چې په دې کې مداخلت وکړي او که انکیس دا شی نه کېږي نو بیا مرکزي حکومت ته هغوی سره اختیارات شته آئیني طور باندې. عالم شریف صاحب وفاقي حکومت نن څلورمه ورځ ده که نه چې دلته خیبر پښتونخوا کې د حالات ډېر زیات خراب دي، هر طبقې سړي ته تکلیف دی، نو اکشن ولې نه کېږي؟ ګورئ جي اکشن خو دی خو د کې پي کې بارډر لا پورې کراس کړی نه دی چې خوا ووړي بیا به د هغې اکشن حوالې سره سوچ بچار کېږي. خو بله خبره دا ده چې هم تاسو میډیا والا یا زموږ د دې صوبې خلک بیا دا وایي چې یاره دا پښتانه دي او د دوی خلاف چې څه اکشن وشي نو هغه ټایم هم بیا هغه سمپتیز دوی ګین کوي. نو هغوی به هم سوچ بچار به کوي، خو چې کم از کم دا خبره کله د حد نه اخوا کېږي نو خامخا دا ملک خو په صوبه کې هم که قانون دی د پاکستان چلیږي او ریاست دی داسې نه ده چې ګینې دا صوبه څه بیل سټیټ دی نو په دې کې به د دوی مرضي چلیږي. نو خامخا هغوی به هم سوچ بچار کوي په دې باندې. او پکار دا دی چې دا شی نور ایکسټینډ نشي او که کېږي نو بیا به پکې خامخا وفاقي حکومت په مداخلت به پکې کوي. بله خبره دا ده چې کوم حالات جوړ دي دې نه مخکې د صوبې صحت دې مونږ تباه دی، تعلیم دې مونږ تباه دی الرډي. همدغه یوه چغه ده چې کوم سی ام راځي همدغه ایجنډا ده چې مونږ به احتجاج کوو، رهایي به کوو. راتلونکي الیکشن کې چې لکه څنګه به خلکو وي چې مونږ به کمبۍ ته موټ ورکوو، تاسو دې حالات ته وکتل دې را روان الیکشن کې څه پوزیشن وي د پی ټي آی؟ یاره جي دا د کمبو تجربه مو شوه، د مدینې د ریاست تجربه مو شوه، د تبدیلۍ تجربه مو شوه. زما په خیال داسې څه زموږ د صوبې نه یو تجربهګاه جوړه ده او تجربې پکې کېږي نو زما په خیال د بلې تجربې خو دا صوبه متحمل کېدی نشي او عوام به هم ګوري. بل یو خواته که تاسو وګورئ پنجاب کې د مسلم لیگ حکومت دی، مریم نواز هلته کې چیف منسټره ده. نو که مونږ خلکه په کارکردګۍ باندې ووټ ورکو او لږ سوچ بچار نه کار واخلو نو مونږ ته پکار دی چې مونږ کمپیریزن وکړو بیا چې یاره نورو صوبو کې د حکومتونو څه کارکردګي ده او زمونږ دلته تاسو د صحت او د تعلیم ټولو خبره وکړه
نو چې کمبې کله پاس شي نو د کمبو خو بیا دغه پرایورټیز لکه دي دې پر پښتونخوا عوام چې کوم دي تاسو په پوره یقین نه چې دای به دا شی دې پرا نه کوي داسې یاره زما د درېم حکومت خو په موږ راغلی زمون خپل دا خیال دی چې کم مخکې دی ته سمپتیز یا سم وجه نه ووټونه میلو شوي وو هغه شی به اوس نی ځکه اوس رو رو زمونږ صوبه کې د خلکو کې دا شی راغلی دی چې یار مونږ ډېر رستو پاتې شو. دلته د امن امان مسلې شته، دلته د صحت د ادارو مسلې شته، دلته زمونږ یونیورسټیانې لګیا دي بندېږي. تاسو وګورئ زمونږ دلته یو ای ټي پېښور چې انجینرینګ یونیورسټي ده خلکو پکې داخلې اخیستل بند کړل. دغه رنګ زمونږ نور تاسو وګورئ اکثر یونیورسټیانې بندېږي بلکې اوس خدای لګیا دي اسپتالونه هم څه پرایویټایزیشن اړخ ته خبره روانه ده د خرڅولو د یونیورسټیانو. تاسو وکتل د ځمکو خرڅولو پورې خبرې راغی. نو دې نه پس به زما په خیال د عوام به بیا دی وایي مونږ خلکو ته شعور ورکو. نو که انکیس دی شعور ورکړی وي نو زما خود خپل دا خیال دی چې را روان الیکشن کې به هغه شعور د دی خلاف استعمالیږي. ډېره مننه کتونکو. مسلم لیگ صوبائی رهنما عالم شریف صاحب خبرې تاسو واورېدې او د درنو حوالې سره خبرو شغی چې په درنو باندې دا رهایی نه کېږي او آینده الیکشن کې چې کوم دی نو پی ټی آی چې کوم مقام او هغه ختم دی. نو انشاءالله بیا به هم خبرې اترې کوو. په دې باندې اجازت غواړو د الله په امان.